السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په 400 کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې یو ظالم پلار را پاسېدلی دی او هغه خپل د 4 کالو ماشومه لور یې په چاړه باندې حلاله کړې ده او بیا یې سیند ته غورځولې ده. اوس هغه ظالم پلار پولیسو گرفتار کړی دی او هغه ټول حقیقت بیان کړو چې هغه خپل لور په څه ګناه کې قتل کړه. د دغه ماشوم لور یې داسې څه ګناه وه چې د پلار په زړه کې دومره خو رحم را نغلی او چاړې راواغېستله او خپل د وړې ماشومې په مرۍ باندې راخ کړه او د هغې نه مرۍ کټ کړله. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په 400 شابړه علاقه کې راغلې ده چې هلته کې یو ظالم پلار راپاڅېدو چې هغه اول خپله لور د کور نه اغوا کړله او د هغې نه باوجود یې بیا په چاړه باندې حلاله کړه او بیا چې هلته کې کوم جیندي پل دی د هغې لاندې غوزاره کړه. پلار یې ښه ښایسته کور ته راغلی د هغې نه پس پلار یې پولیس سټیشن ته تللی دی. هلته کې رپورټ خو هم لیکلی دی او په رپورټ کې دا لیکلی دی چې زما لور د کور نه اغوا شوې ده. د هغې نه باوجود پولیسو چې کله تفتیش کړی دی او د هغه جینۍ لاش راغستی دی خو هغه ماشومه بیا خښه کړې خو هم ده. د هغې نه پس د KPK پولیس ته سلام کوم چې هغه زر تر زره د هغه ماشومې اصلي قاتل گرفتار کو. ملګرو د هغه ماشومې اصلي قاتل خپل پلار وختو بلکې خپل سکه پلار خپل سکه لور یې ډیره بې دردۍ سره قتل کړې ده. هغې عمر خو 4 کاله عمر یو. ملګرو د ماشومانو د الله پاک هم حق نشته چې دې ظالم چې کله هم په خپل لور په مرۍ د پاسه چاړه راښکله هغه ماشوم به د خپل پلار ته کتلي چې ما سه خپل پلار ولې دومره غټ ظلم وکړو اخره ور زما څه ګناه وه. نو ملګرو ډېر سخت ظلم شوی دی او دې ماشومې سره ډېر غټ ظلم شوی دی او ملګرو پولیس والا تفتیش وکړو د هغې نه پسې والا پلار گرفتار کو او پلار دا ویل چې د هر څه ما کړي دي. ملګرو پلار دا خو ویلي چې دا ما کومه خپله ماشومه لور قتل کړې ده دا زما لور نه ده بلکې دا زما ناجایز اولاد دی ځکه چې زما ښځې چا سره غلط تعلقات او د هغې په وجه باندې دا ماشومه پیدا شوله نو ځکه ما دا ماشومه قتل کړه. خلکو ما ته دا پیغورونه راکول چې دا ماشومه ستا نه ده ځکه چې زما د واده 4 میاشتې برابرې شوې وي او 4 میاشتې پس زما دغه لور وشوله نو په دې وجه باندې ما خپله لور قتل کړه. ملګرو پولیسو له پکار دي چې زر تر زر دا ظالم د 400 په چوک کې پانسي کړی شي ځکه چې د ډېر غټ ظلم کړی د ډېر عظیمه ګناه کړې ده. ملګرو دا بارانونه ولې نه کېږي دا په موږ باندې ولې د ارجن افتونه را روان دي دا په موږ ولې دومره ګرانې را روان دي. ملګرو زموږ عملونه کې فرق دی زموږ په زړه کې یره ختمه شوې ده. موږ منځونه اودسونه کوو او دلته کې راځو بل مسلمان باندې بې ګناه حملې کوو بل مسلمان بغیر بل مسلمان په چاړه باندې حلالوو. نو ملګرو دا خو شکر وباسه چې الله پاک موږ باندې اور باران نه کوي اخره ور دا موږ کوم اړخ ته روانو. الله پاک دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله پاک دې زموږ ټول مسلمان جنت الفردوس ته بوزي او الله پاک دې هغه ماشوم نه جنت الفردوس ورکړي او الله پاک د هغه ماشوم پلار تباه او برباد کړي. حکومت له پکار دي چې زر تر زر دې ولا پانسي ورکړي ځکه چې ډېر غټ ظلم کړی دی. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.